والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. احادیث مبارک علم دے یواز احکام نہ بیانے، فضائل و ثواب نہ بیانے. ندیڑنبی باب کی اشتراط دا طہارت معلوم شدہ واضح دفعہ، اس دے باب کی فضیلت دا طہارت ذکر کرے. فضائلو کے خلاف نہیں خواہ خمستاق و معنات بے گور. نو دا حدیث تعلق سے دا مسائل و فقیوں سرنے دا ثوابون سرنے. باب ما جاء فی فضل الطهور، باب دے پا بیان دا حدیثو کی چراغلی دی پا فضیلت دا طہارت کے. دا بطوی پا زمین سراوی خواہ دا مستر دے دا طہارت. یو دو اهم بحثونو تبگور ہے پکی. یو شرح و معنا دا حدیث تا او دا غی توجیحات تی. دیم سے اصطلاحی خبری دیسی دا حدیث سر تعلق لرے. ناول بشرح و معنا بیان کو، بے اصطلاحی خبری چی دا حدیث سر راغلی دا غی بیان بود. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن بن اسحاق قال حدثنا مالك بن انس وحدثنا قتيبة عن مالك. تحویل دا سند پس دا امام مالک نہ شروع پکار دا چه مخی نده ویزه چه مدار دا سندین رستی دا حینا او دلتا مدار دا سندین دا حینا مخی اولیک زکه چې دوارو راویانو کې فرق ده. د دو استادان دی خیال کوي، یو اسحاق بن موسی دی بل قتیبه دی. د دوارو منځ کې پدریو وجو فرق ده. اول دا چې اسحاق ورته د مالک سیم نه بالواسطه روایت کړی دی او واسطه د معنی ابن عیسی او قتیبه ورته برای راست کړی دی. دویم دا چې اسحاق ورته په صیغه د تحدیث کړی دی، حدثنا مالک بن انس او قتیبه ورته په عنعنه کړی. دریم فرق دا دی چې ړومبي استاد ورته د امام مالک سے پورا نوم اخیستی دی، حدثنا مالک بن انس، او قتیبه ورته عن مالک ویلی دی. د دې درو فرقونو د وجه نه د تحویلو که په سند کې عن سهیل بن د مالک نه پس سند به یو دی، عن مالک عن سهیل بن ابي صالح. دا آیات دا چې سند عالی وی کنه غدی مخ کې ذکر کړي. سند عالی دی ته چې واسطه پکې کمی، او چې سند سافلی استو ذکر کړي. خدلته عکس کړي، سند سافل مخ کې دی. د ترمذی او د امام مالک سے پمنس کې دوه واسطه دي، او سند عالی رستو دی چې او واسطه را. خدلته قلب د موضوع ذکر کړي دي. چڑنبی روایات پسی غد تصریب استماع دی، حدثنا و اخبرنا. او دا دویم روایت پسی غد عنعنی دی، او سیغد تحدیث اولاوی دا سیغید عنعنی نا. دا دیو جن آغا روایت چی پسی غود تحدیث دی، اگر چی اسفل دی اغی مخ کی ذکر کدا آغی طریقین چی علا دی، سند عالی دی، خو پسی غد عنعنی نقل لے پیگے. سہیب نبی صالح دفلار نوئی انا بی حریت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الکائنات وی اذا توزع العبد المسلم چودسو کیو مسلمان بندہ منافق تیوتا لیکن مسلم سرت تعبیر رہا مسلمان بندہ چی او دسو کی کافر نہ منافق نہ. او قال المؤمن لفظ دراوی کی شک تی دی راوی دا شک دا چانا دے کدا خطیبہ نینو دا مالک سے اب لفظ کی شک تی چی ماتے سوی لی دے کدا مالک نین دا سہیل پر روایت کی شک تے کہ سہیل نا کبھی صالح نا کدا بھی حریرنا دا بی حریرہ شکتی چی رسول اللہ مومن ویلے دے کہ مسلم ویلے دے
دا او کله د پاره د تردید استعمالیږي او کله د پاره د شک چې تردید تنویع مال تقالت اجتنی لکه جالس الحسن او ابن سیرین او که تردید او شک ته پاره نو قالب ورسره وي نو دلته د شک ته پاره ښه دا د قرینې د مقام نه معلومیږي چې حضور مبارک عبد مسلم ویلې دي که عبد مؤمن ویلې دي دا څه به او قال المؤمن فغسل وجهه دي تفی تفریه وای ځکه توضؤ کې خو اجمالا وضو راغی دا غي تفریه دا تفی تفصیلیه او تفریعیه چې بنده مسلمان او دسو کی څنګه او دسو کی فغسل وجهه مخوینځي دا تفصیل دا ویل خرجت من وجهه كل خطیه د مخنه هر هغه ګناوزي نظر الیها چې کتلی دی ګناه ته بینه پسترګو اوجی معلما ادم ابو سره یاد کړی دی او قال ما اخر قطر الماء دا اخري ابو سره سترګو باندې چې کوم ګناه کړی مخوینځي ناغه ګناه تلان شي ګناه ته ګوري یعنی محل ګناه ته هغه سیسته چې سبب د ګناه نو دسترګو ګناهونه د مخ په وینځلو لاړ شي دا ابو سره یا د اخري ساس کو سره او نحو هذا لفظ مع المال كما قطر اخر المال كدا سے بل لفظ دے کہ معنی مراد دا دراوی شک ودا غسل يديه او چلا سنو خرجت من يديه كل خطيئه دلا سنو نے ہر گناہوزی بتشت ها يداه چکڑی دی گناہ لرا لا سنو ددا مع الماء دو بو سروزی او قال ما آخر القطر الماء دا آخری ساس کو دو بو سروزی دی روایت کی اختصار دے نورو کی نورم ذکر دے ویچے سر مسا کی نو گناہونے دا وگنو نوسی معلوم داسی جا وگ دا سر ہے سرا لک استر کی چی دا مخ سرا حتی یخرج نقیا من الزنوم پاک صاف سترشی دا گناہونونا دا او دس فضیلت دای چې په او دس باندې د سړی نه ګناهونه اوزي پاک شي دي دومره خو ثابت شو خدون خبره ته خیال لره اول دا چې دا ګناه خیره دې چې د دنوت څخه خو نه دا چې د پګړې نه خطر ویم دې خبره ته خیال کوي چې کوم ګناهونه معاف کیږي نو درنم بی سوال دا جواب ده اول جواب دا چې دا کلام محمول دی پر تشبیه یعنی که دا گناه خیری وی نو ددنا باوته وی خدا پاکواله دا سه شو لکه د خیری پاکواله چې د لاسونو نه اوشي نو کلام کې تشبیه ده دویمه ډله د علما وایي چې نه ګناهونه په خپل شکل لري او غلاسونو مخاسترګو پورې نختی نو د دې وینځلو سره هغه اشکال د ګناه ختم شي نو ګناه شکل لري تفصیل دا ده چې په دې جهان کې خدای یو قسم عالم پیدا کړی زمونږ دی لیدو ته عالم مشاهده وایي دی مشاهده کی چې سيزونه دي د دې اشکال شته هغه دیم عالم تعالی مثال وای دا عالم مثال اشکال به په عالم ارواح کې نو کوم سيزونه چې د جنس د معانیونه دي د اعراضونه دي دا غي اشکال شته په عالم مثال کې گناہ سخیر جسم خونه لري زنا دا بالماضی دا شراب سکل دی دی جسمونه نشتا او په عالم مشاهده کې دا اعراض د قبیلې نه دي احداث او مصادر دي او په عالم مثال کې شکل لري دلیل یې سره دلیل قرآن او حدیث قرآن شریف کې بادشاہ خوب لیدل
یوسف علیہ السلام اول خوب لیدل دي انو جوانان لونه په شکل دستورو کې لیدلو او مور او پلارې په شکل د سپومه او د انور کې لیدلو رأيت مملي ساجدين قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين د مور پلار او د دیرونو اشکال په شکل دستورو کې لیدلو په عالم مثال کې خوب کی چې دا سوینه دا د عالم مثال بیا یو سړی نیاران یاسر خمر وقال الاخر اني اراني احمل خبزا تاكل فوق راسي تاكل الطير من ما یو ورته تبه په خپل وحدشي ابل ته تستا سرب مارغانو فریپانسی بشي قال اما احدكما فيسقي ربه خمرا اما الاخر فيشرب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان او بادشاہ خوب لیدو وقال الملك اني ارى 7 بقرات سمان ياكلن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات دا د قاتو د سیرابه شکلون ورته خدایو قاتو کال جسم نه لري او په عالم مثال کې ورته خدای پاک د ویانو په شکل کې او د وګو په شکل کې خودل لقات کالونه د اوچ غوانو د اوچ وګو او د سیرابه کالونه د خپل غوانو د خپل وګو په شکل سید الکائنات وای ما خوب لید چې پیس کم باقی فاتحه فضل عمر بن الخطاب عمر صاحب ته باقی ورکلو وی قربان فما اولته لدی تعبیر سده وی علی علم نو علم خو یو معنا ده یو کیفیت ته ولدی عالم مثال کې شکل لا پایو ده او دین یو له په شکل لکه مسک نو د قران او د حدیث معلومیږي چې ډیر شیان معانی او اراس په دې جهان کې هغه په عالم مثال کې اشکال لري نو دا شان گناهونه که معانی دي او اراس دي ولدی اجسام او اشکال شته په عالم مثال کې دلته چې وینزل لاغلي دي نو په نسبت د عالم مثال لاغلي اوس په دې دنیا کې आवाज محفوظي ټیپ کې زه خبرو کوم ټیپ کې محفوظ او دا ویډیو فلمونه لري د ټول مجلس هغه محفوظ نو کیفیت او اراز محفوظ ساتل شي دا شان کیفیت او اراز محفوظي ملائکه سره هغه ته وینځل شي او بعضه د کشف خلق گناهونه په لاسونو ویني د امام ابو حنیفه مناقبو کې راځي چې هغه ته دا مرتبه خدای ورکړي و چې چا بچاره دام کو د ګناهونو اثر به په وبو کې لید یو کوي بچي امور پلان نه فرمانی مکا بل ته وی دا کار مکا به دعا وکړو خدای دا صفت را نواله ځکه په دې کې ماته د مسلمانانو عیوب ښکاری ناغه ګناهونه چې په شکل لارازو کې دي د کشف خاوندانو ته په شکل له اجسامو کې خدای پاک خای نو حدیث کې چې دا راځي چې وینځل کېږي دا اجسام دي اشکال دي د عالم مثال چې لاسونو خپل پورې نقدي نو کلام محمول له په حقیقت نه په مجاز وزي تخيري پشا دیوه مسله چې قابل غور ده چې کوم ګناهونه ختمي نو اصل مسلک د اهل سنت والجماعت ده چې دوه قسمه ګناهونه دي یو صغائر دي بل کبائر دي کبائر هغه ګناه ته وایي چې او حد شریفي مقرري په دنیا کې یا ذکر شوی د لفظ د لعنت او د غضب سره په قران او حدیث کې یا ذکر شوی په یو خاص وعید سره لکه خدای وایي که چا سود خور فازنو بحرب من الله کنی د سود خو صحت نه مقرر او دا بالماضی سخت وعید راغلی او لعنت قرار او دا سم مشهور گناهونه دي لکه زنا او شراب او دا دې باندې حد مقرر دي نو هر هغه ګناه چې پاغه حد شرعي مقرر یا مخرونی د لفظ د لعنت او د غضب سره په قران او حديث کې یا ذکر شي په یو وعید خاصه نو دیتا کبائر وای
چې دا سنین او باقی ټول صغائر دي. نو اهل سنت وای زموږ علما چې صغائر په عمل معاف کیږي او کبائر د لپاره توبه ضروری ده. ذکر نست قرآن دار ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم من سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. کتا سره کبائر نزان سات دا سیئات برته پخپل معاف. نو دا وارو گناهونه په عملونو معاف کیږي او د کبیره د لپاره توبه ضروری ده. اوس د دې حدیث نمبرات کم گناهونه دي چې ګناه نه پاک شي. چې او تاسو کې د سترګو ګناه لاړ شي، د لاسونو لاړ شي، د سر لاړ شي، کم گناهونه. نو دې باره کې د علماء څلور مسلک دي. دا یاد لره په حدیث کې چې هغه باندې دا بنا شوی چې ګناه په ټوله معاف نور بمراد. نو څلور مسلک دي د علماء. یو مسلک د متقدمین او د سلف صالحین، یو مسلک د متأخرین او د رستنو علماء، دریم مسلک د حافظ ابن تیمیه دی رحمه الله، او څلورم مسلک د شان ورشاه صاحب دی رحمه الله. دا له قواعد په شکل یاد لرئ. متقدمین عالمان وای حدیث مطلق ته او مجمل دی، نو مونږه په اطلاق او په اجمال پریدو، تقید پکې نه کوو. د ځان چې د دوه جهانو سردار وای ټول ګناهونه په معاف شو، مونږ وای ټول په معاف شو. د ځان صغائر او کبائر قید بل راو باسو چې هغه قید نه دی ویل، او د خدای فضل ویل. نو سلف صالحین او متقدمین حدیث په عموم باندې او په اطلاق باندې پریدي، او فضل د خدای ډیر لوی دی. نو چې حدیث کې قید نشته، سلف صالحین وی من قید نه راو باسو. خدای پاک د خدای شان دی لوی. دویم مسلک د متأخرین دی، هغه وی مراد د دې ګناهونو نه صغائر دي، کبائر نه معاف کیږي. ځکه هغه لپاره توبه ضروری ده، او دې کې ذکر د توبې نه راغلی. نو صغائر ګناه چې غیر د کبائر نه دي هغه معاف کیږي. چرته بازار ته تلې خزه ته کتلې، چرته د سکول جنکه روانې دی ورته وګور، چرته نسوار واچي سرکوزه، چرته سیګریټ وسکي، چرته هوټل کې ناشتي، چرته ګانو بجانو ته وکی، چرته انګريزي سرپری، چرته ګیره کله نه کله د حد شرینه کمک، چرته لاره کې پوزه سوکیو غاش کې توکي، لاره کې سوک توکي دا صغائر ګناه ده. ګونه ذات ساته مسلمه طالب صاحب ستره کل متبع د شریعت کو دا اصحاب طالب بابا برسره یا انګریزي سره چې پریخ یا نسوار کوي یا ځای په ځای لاړې توکیو خراش دا می بدیش ساده طالب دی. نو متأخرین وای چې مراد د دې ګناهونو نه صغائر دي، دا واړه ګناهونه خدای په داس معاف کړي. دو مسلک شو. دریم مسلک د حافظ ابن تیمیه دی رحمه الله. حافظ ابن تیمیه نه په بعضو مسائلو کې من مخالف یو، خداغه ولایت او علم او اجتهاد کې شک نشته. ډېر لوی عالم او ډېر لوی ولی الله او شاګرد حافظ ابن قیم رحمه الله. کانا من کبار اولیاء الله. ناغوی وی حدیث په عموم پریدو،
لکه سلف صالحین چې وای خو عمل بویا نو وی کده او دس په کمال اخلاص سره کړی نو ترتب د معافی د گناهونو په ټول راځي ټول گناهونه به معاف او که عمل کې څه قصور وي نو دا غي مطابق په معافی د گناهونو راځي نو عمل بویا جزاء د جنس ته عملي نو چې عملي په کمال اخلاصي محو د ټول ذنوب برازي او چې کمال اخلاص دین او محو د بعض ذنوب برازي او کمال اخلاص رازم پست توبینا او د لفظ د حدیث مسلم او مؤمن دی یعنی د اسلام او د ایمان په تقاضا او دس کوي نو مسله کې د سلف رواج خدای پکې وي چې جزاء به د جنس ته عمل نه عمل کې په اعلی درجه د اخلاص کې ترتب د محو د ذنوب او په اعلی درجه کې راشي او که عمل په د اعلی درجه کې نه نو ترتب په کم راځي سلورم مسلک د شان ورشاه صاحب شان ورشاه صاحب رحمت الله علیه وی اتباع د لفظ د حدیث مونږه کو حدیث مبارک کې لفظ د ذنوب راغلی او هغه ترادف په لغاتو کې نه وای وی چې څنګه حدیث کې راغلی د مقشان معنا کوا خدای به ټول ذنوب معاف کی نو ذنوب ټول ګناهونو ته نه وای ذنوب په خپل وړو ګناهونو ته وای ځکه وای سلور قسمه ګناه او سلوري نمونه دي اوله وړه ګناه دا غینم زم ده زم به بړبړه کوته دا باران چې وریږي په وبو او په وبو کې بړبړه کې جوړيږي دغه ته زم او ذنوب وای ناغله ساتي به مړش ختم شي کنه بړبړه کې پیژن پدان دا په باران چې کې نو زم اوله درجه ده دیم ورپسې خطیئه ده خطاکاری آئینا بارا دریم سیئه ده بدکاری سلورم معصیت تینا فرمانی نوی چی سنگ حدیث مبارک کی راغلی بغیر تقیده اما قشانتی وایا نو حضور مبارک ذنوب ویلی نو ذنوب پی معاف کیگی دا خطایا د سیئات او د معاصیو ذکر خونه ده نو مسلک ته خلف شخو تعویل په حدیث کې اونکه نو ذنوب په خپل بړبړه قوت وي هغه اوله ګناه لکه مارته نسوار مسوار یاد کړ یا په سره خوځو ته وګور په خپل حدیث کې ذنوب راغله ذنوب اول ګناه ته وي دیم ته خطیه وي دریم ته سیئه وای سلورم ته معصیت وای نو د ټولو ګناهونو وعده خورانه نه د ذنوب ورانه دا غ ابتدایي ګناهونو دا ربي بحث ختم شو تاسو په سبق کې چې د سبق سره تعلق اوس اصطلاحي بحثونه دي اول قال ابو زهر هذا حديث حسن صحيح دلته مشهور اشکال دي چې مارته په مقدمه کې ویلو چې امام ترمذی رحمه الله پاکستان او حدیثو د حکمونه لګي حسن صحیح او دا د حکمونه په یو حدیث جمع کول جمع بین المتنافیین ذکر صحیح هغه روایت ته وای چراوی کمال ضبط او کمال عدل او کمال حفظ باندې موصوف وي او د حسن راوی کې نقصان نیو حدیث راوی تا کامل الضبط ویل او ناقص الضبط ویل
دا خو جمع بین المتنافیین دا د صحیح اطلاق تقاضا د دی کوي چې ضبط او حفظ په اعلی درجه کې ده او د حسن اطلاق تقاضا د دی کوي چې ضبط او حفظ لکه درجه کې ده نو جمع په یو حدیث د دوه حکمینو جمع بین المتضادین دا مشهور اشکال له په ترمذی او د دې زینه شروع کیږي اما ته مقدمه کی ویلو دا او بیا موره د دې جواب یو حافظ ابن حجر کوي یو حافظ ابن کثیر کوي یو حافظ ابن دقیق العید کوي یو شان ورشا صاحب کوي دا سلور تاسو یاد درینو دا بستا حافظ ابن حجر پشار نخبه کی جواب دا کوي چې حدیث بخالی نوی یا با یو سند نقلی یا پدبو نکه پدبو نقلی نو دا دو حکمین راجی دی اغا دو سندونو تا نو معنی داشوا چه هذا حدیث حسن بیعتبار سند و صحیح بیعتبار سند آخر نو جمع بین المتنافین نشوا دا دو حکم دو سندونو تا راجی شو او که سند یوی نو دا دو حکمین راجی دی اختلاف دا رائین دا محدثین تا یعنی بعض علماء پنیس حسن دے بعض پنیس صحیح دے نو دا سے بشی هذا سند حسن عند قوم وصحیح عند آخرین نو اختلاف دا حکمینو یا راجی دی اختلاف دا سندینو تا یا اختلاف دا رائینو تا دا چار جواب خلاصه شو حافظ ابن حجر خدا لگ بعید دی ذکر دا پار حدیث باندې دی دا حکم لگے پار حدیث کے پر اختلاف نشتا بعض حدیثین پر یو سند نقل دویم جواب خو بس ما توی دا جواب دا آغاز دویم جواب دا حافظ ابن کثیر اوی دا حسنون صحیحون بظاہرت بلفظ دی خو نم دا مرتبه وحدانی دے نو دا جمع بین المتنافین نا نم مرکب دے حقیقتی یو دے ناغدا سے ہوئی یو حدیث صحیح شو بل حسن شو یو بینہما شو چاگا حسن صحیح نوی دا نم دی دے یو مرتبی چی پا ما بین دا صحیح محض پا ما بین دا حسن محض کی دا دو حکمون ندی یو حکم دے دا دی مثال دا ترشے دے حامد ترشی چی دا اپا ما بین دا خوک خالص کے اپا ما بین دا تریخ خالص کی نم دے دا یو مرتبی وستانی دا حلو محضن او دا مر محضن پا میز کی حامدن رازی دا غشان صحیحن حسنن دا نم دا یوی مرتبی دے پا ما بین دا صحیح محض کے او پا ما بین دا حسن محض کے نو جمع بین المتنافین دا جوابی کرنے خدا علماء رد کرنے ذکا غیق و سلور قسم بیلی دی دا ہو بزیاتی قسمنا پکی پیدا شی یہ صحیح لذاتی لغیری اصل لذاتی اصل لغیری ہوئی دا پکی لا جدا قسم پیدا شو نو دے اختراع کرنے دا خپل طرف
دریم جواب د حافظ ابن دقیق العید اوای چې وجود د ادنا منافی نه دی د وجود د اعلی سره. نو دا حدیث دی صحیح و حسنم دی. نو دا دواړه حکمین په نظر سره دو اوصاف ته دي، یعنی چې 20 درجه قوت ته پکې نه 15 دی پکې، ځکه ادنا د اعلی سره جمع کیږي. چې زم زما جیب کې 20 روپے دي نو 15 پکې رااله کرانه نه. اوس کرانه څوک تاسو کې چې 15 روپے شته ورته او اوس بل لا ته وای چې تاسو ویلو چې 20 روپے دي در سره درو جنا. نو زه ورته دا ویلې شم چې 20 کې 15 وی کنه، نو کده ته می 15 وینو درو نه دی، لکه 20 کې 15 شته. نو چې زم جیب کې به 20 روپے دي او بل لا تاسو کې چې 15 روپے شته زویم او نو ادنا جمع کیږي د اعلی سره او اقل جمع کیږي د اکثر سره. نو دغه شان صحیحون په اعتبار د ډیر سره او حسنون په اعتبار د کم سره. دا جواب د ابن دقیق العید دی. ډیر مولیانو خوښ کړی د خو زما زړه ته نه پوهځي زیرش کلیر ځکه چې د اعلی ذکر وکړو نو د ادنا تبع جت پاتې شو. دا اعلی نه پس ادنا درجه ذکر کول دا خاصه تطویل فی الکلام دی او عبث. زم دا سړی د وینا غټ نو د چیرلی نه به سه لا یادوم چې چیرلی نه غټ د وینا غټ ته چلې او پښ یا ویم د ماشینه غټ. نو ذکر د اعلی نه پس د ادنا دا تطویل فی الکلام او اشتغال بالعبث. نو چې حکم په د صحیحونو لګي د حسن وینا تاجت صفات شو چې 20 درجه قوت پکېشته، نو دیته ساجت چې 15 پکېشته او په خپل راغی. سلورم جواب د شان ورشاه صاحب. شان ورشاه صاحب وی دلته صحیحن په معنا اصطلاحي دی او حسن د خپل اصطلاح ده. اگر راجی وصف درواتو ته نه دی، اگر عدد درواتو ته دی. نو صحت وصف درواتو ته راجی شو، یعنی راویان کامل الضبط و کامل الاتقان دی. او حسن عدد درواتو ته شو چې مارویه من غیر وجه واحد، چې په یو سره نه راغلی، په دوه درو راغلی. نو جمع بین المتنافیین نشو، ځکه جهت بدل شو. صحیح به اعتبار وصف رواته وحسن بوروده غیر مره واحده. دا د خپل اصطلاح ده، مشهور اصطلاح ده. مشهوره کې خو اعتراض وارد شو. نو دلته صحیحن په اعتبار د مشهور اصطلاح او حسنون تعداد د طریقو تراجع شو. دا لکه د گزارې والا دی. بیا اوس نور ته وکړه وهو حدیث مالک انا سئل نبی ابي هريره. دغه حدیث حسن صحیح یاد کې کنا نو بیا دا سلوي وو حدیث مالک انا سئل. دا تکرار نه او تکرار شنیع د طالبانو په مذهب کې. دا هذا حدیث حسن صحیح او حدیث مالک نه سئل نبی ابي هريره. دې دوباره ذکر تساجد علماء دا دوباره په دې ذکر کوي چې اشاره کوي تفرد د مالک سے په دې روایت کې د ابي سهيل نه د ابي سهيل نه بل چا په دې سند بل چا نه نقل کړي بغیر د مالک سے نه.
تفرد به مالک عن سهیل نبی نبی هریرہ دا بل چانه دے نقل کر. ابو صالح سوک دے نمی ابی سہیل دے پلار دا سہیل دے دا نم دے ابو صالح سمان. سمان لقب دے غڑی بے خرسول و اسمه زکوان نمی زکوان. دا ابی صالح لقب دے سمان نمی زکوان. ادا ابو ہریرہ سوکتے دا ابو ہریرہ پنم کی اختلاف دے و دا پلار پنم کی سو موش پک دیر شو تا رسول دے چا سلویخ شو تا رسول دے سیدارا چی پا جاہلیت کی نم عبد شمس اور پہ اسلام کے والے نم عبد الرحمن کے خور نبی کریم اور دا پلار نمی سخار دے. ابو ہریرہ ورطا والے ہوئے نو دی ہوئی چی من با پلار گڑی چیر لے سرولے پا زنگل کی یو پیشنگڑے میں ساتلے ہوئے نو دا رضی با ملو بنگلا چی کورتا با مساروی راوستن نو دا شپی با میں پاونا کی خود یو دغن والا جوڑا کڑے و جالشا نو چی صاحب علانم را کوزا با مکڑا او پی با موار کڑا نو پیشو سارا میں لو بی کولے نو پلار را لدا کنیا ابو ہریرہ خیرہ. سو کوئی یوزل دی یو باغ تا ننوتیو پا حضور مبارک یو باغ کیو بار تا تلیو دن لارے رشو دروازه دا باغ ورطا نو معلومان نو دو بو پا لختین نوات نو حضور پاکیولی ناغورتو یا ابا ہریرہ لکه پیشو چی پا تنگ دینا نوزی کنا تم پا دی تنگ سوڑا روواتے نو سو کوئی یا والا حضور پاک کنی خدا سو کوئی دا پلار دا زمانے دا یمن دی دا یمن دے او یمن کی دا دوس قبیلے دے او دا مور نمی امیمہ دے پلار نمی سوخا دا مور نمی امیمہ دا ویشتو کال عمر کی یو کم دیرش کال عمر کی ایمان نوڑے دے. بخاری کی براشی دا ہجرت پسا بے دا حضور مبارک سر درینیم کالا صحبت کرے دے پاک کال ایمان نوڑے دے چی خیبر فتح شو خیبر فتح شو دے راغ خیبر تا پمخ خیبر یوصل دوش پیتی ملی لرے دا مدینین ما شمال طرف تا ازوال لدوزلتنیم الحمدللہ. نو علتا کی دا حضور مبارک سر ملاقات شوید نو خیبر ندرینیم کالا پس پہ سید الکائنات وفات شوید نو جن دے دا حضور پاک سارا صحبت درینیم کالا دے خو یاد برتا حدیث سمر دے پا یو صحابیم دمرا نشتا چی دمرا روایات تینا قبلی لکنو دا دنا 15,000 300 سلور او یا احادیث نقل دی. سلور وارو خلفاء راشدینونا یولا سو شپک سلویخ نقل دی او ددنا یوازی 15,300 سلور او یا پا مختزمکی اول شیخ الحدیث اتسوی شاگردان او د شپې به تکرار کو دا حدیث یو کم شپې ته هجری کې د دعا کړه خدای د شپېتم کال د سر نامه اوساته شپېتم کال کې یزید بادشاہ شوی او به د الکان حکومتونه شروع شو نو په یو کم شپې ته هجری کې حضرت عائشہ وفات شو د په جنازې منځ اب درے میاشتے پس دے وفات شو نو دا عائشی بی بینا درے میاشتے پس پا مدینہ منورہ کے پا یو کم شپیتے ہجری کے وفات شو چی ایمان روڑا یو کم دے اشکال اب وفات شو پا دائے. ابو ہریرہ اول شیخ
दबाने एतराजात दी द अंग्रेजान और द मुस्तशरिकान अब अर्तबे चलते हुए